الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زموږ شاسو خبره د خیبر غزا کې و. تیر درس کې دا و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام د جنگ قومندان علي بن ابي طالب وټاکو، هغه جنډه لاس کې ورکړه او دې ورته ویل شي اول د خلکو له دعوت ورکا لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، چې ستاسو وجه باندې الله یو سړي له هدایت وکي د سلو کافرانو نه بهتر دي چې دی وجني. یې سلو کان چې د الله په نامه صدقه کی. علي شپ کله لاړو نو په خبر کې اته قلاګانې وي. اولنې قلا لورغه حسن ناعمه شپاغي کې ولي قومندانو مرحب په نامه باندې علي شپ دعوت ورکړي چې ایمان راوړه. امين. هغه ورته ایمان څه کوي؟ میدان د جنگ لراشه چې په میدان سره معلوم وکړو زموږ مقابله وسوګي. نو عامر رضی الله عنه وروته او هغه شیرونه ویلو لقد علمت خيبر اني مرحبا. خیبر علاقه پویږي چې زه مرحبا ما مصلح اصله ولې ما بجګړه کې جو خصوصي تجربه لرم. دشمن سره جلان دی وسم ګډوډو مې تیوزم. عامر شه ورته ویل زما که انسان مې جنم عامر د شکل میدان د جنگ ور داخل شم دا کړي د خلکو لماتوم چې څومره قوي خطونه ولې نه. کله چې میدان کې لاندې وته نه یو بل باندې گزارو کې د چونکې د توره وړوا چې په دشمنی گزار کوو نو ایست د توره په دمانه راوګرځي د شهید شو، زخمی شو، به شهید. مجاهدینو ویل چې د خپل ځان په خپل وژلو. رسول الله ډېر توصیف وکي وی ویل چې په عربو کې چې کارنامه شانه دا کړل لکه عامر شو وکړه. به ورته علي شه میدان لوته او دې ورته ویل چې انا الذي تمتني امي حيدر کلیس غابتين کريه المنزل. وېزم اقصړې ما چې حیدری نوم لرم او د دش زمرې مو ډېر بد اوران شکل لرم او هر سړي له پوره پیمانه ورکوم چې گزارې پوګنه اول گزار سره دشمن اول او ایسه مردار کی. داغه ترځو یاسر وته هغه دا خبره وکړه. دیخوا زبیر رضی الله عنه وروته د رسول الله ترور زوی صفی ورته ویلو چې دا منور شي. خدای الله نبی معجزتن ویل چې میدان بدا غټي او دشمن بلند کیږي. زبیر شب هغه قطر کې وی وجلو. مجاهدینو باندې فقر راغی. تقریبا 2 میاشتې غزا اخیستلې دي. رسول الله دعا وکړه چې الله زما دې ملګرو لا غنیمتونه ورکا، فتح ورکا او د شي قلاګان ورکا چې پای کې واز دي. سعد بن معاذ دا قلره لاندې کړه چې بده کې ډېر آبادینی وي او ډېر مالداري. قلاد زبیر ډېر اگیر کړه. د غره په سر باندې وګر شپرتي چینی کاریزونه و. یو يهودي رسول الله له ویل شه اې الله نبی کدا خلک ته و مېش محاصره کې زره اوځي نه ودل د اسی ایثار شوه ملګری بل تنگ شي او په باندې کا چې په باندې کړي هغه بار شو ته د بل خاله دین ورسه به قلعه ابي چې باغی کې ابو دجان وروته او دوه کسانه به دشمنانو کې وجل قوي فهلوانانا او قلعه نزاره چې بده کې سخت قوي جګړه وشوه. تر دې پورې چې مجاهدینو ماته دشمن لور کړه. رسول الله تقریر دې ملګرو لوکي یوه دا خبره وکړه چې دا پردې زنانه دا ان شاء الله مناسب نه دي چې خپل ابو باندې پردې فصل خړوب کی. دویم چې دغه تر څو استبراد رحم نه شي منه مرز پینې راغله. او دریم اسونه باندې استعمالوي وخان چې اسنه زړې کې به بیرته تشیم کې بیت المال لا او ګوردام یا ساتي چې هیڅ یو شی هیڅ څوک حق نه لري چې هغه استعمال کی. صحابه راغوي یا رسول الله ما خو دوه تسمیه اخستلې دي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل د اخرت تسمو د ور تسمو وش انتظار کوا. دین ورسره د دشمنان په بل تر باندې واوخته چې پاګه کې ودرې لوی قصرونه او قصر د قاموس، قصر الوتیحه او سلالم. په دې قصر قاموس کې هغه انسانانو کوم چې د خیبر د مدینه منورې نه راغلي و. د حوی ابن اخطب خاندان سخت جګړه په دې کې وشوه. اخر دغه مشرکین ابن ربيع ویلې یا رسول الله مو ته دوړه جوړه کړو. رسول الله سیدا دلیل په دې باندې چې دا جنگ پیغمبر مجبورتن کوو. د الله نبی ورته سو خبر وکړي یو دا چې تاسو بځای دویم څو زنانه ماشومان وغیرہ دا معاف. دریم د یو وخت بار په اندازه باندې تاسو د سامان اجازه څه شوی سي خزاني به ارسره وړي. دوی چې د استر زړه دفن کړي او رسول الله ورته استر زړه وړي ونیشته. وې د ابن اخطب خزانه
یو ټول په جنگ کې ولګي د جنگ خاصانه کار نه دي دا ټوکی نه دي جګړه ده رسول الله ورته ویل مال زه ته وخت کمو یو يهودي د الله نبی له ویل شي رسول الله په دې ځکه به دا سر ما ذکر ګرځي دونو هغه چې وس پړلو په هغه ځکه نیمه ستر زره و و نور انکار وکړي اسما سره نشته زبیر رضی الله عنه چې شله سزا ورکړه دغه نور سره محمد بن مسلمه له ویل شي د اوجنه ذکر هغه ورور محمود ابن مسلمه دی وجلو په اوله جګړه کې دغه نور سره نبی کریم علیه الصلاه والسلام له زنانه ډوډۍ ورکړه زینب بنت الحارث د سلام ابن مشکم زنانه و چې د يهودي او عالم په دې کې زهر چولي و د الله نبی شکل هغه خوړه نو دې زهر ورته ویل دی او ورته ویل چې رسول الله په من کې زهر دې دغه معجزه و د الله نبی زنانه طرف له شدا ولي و ما ویل کته بادشاہ مړ بشو ک نبی الله تعالی اطلاع درکې به ډېری کجوري بده کې پاتې شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام له يهود ویل چې تاسو ساتل نه شمنګ له پرې دی بالنصف هغه سید زموږ د ملګری په جګړه کې بوخ دی عبد الله بن رواحه له ویل چې دا تخمینا حساب وا او به رسول الله په وخت کې موسیدل او ابو بکر په وخت کې عمر بن خطاب ورته جزاین ورا ځکه عمر شه په وخت کې دوی ورانه شروع کی عبد الله بن عمر عمر سخوله چې الله سنت کې بالکل به ماته کړي وي صحابه به وجل عمر شه پتو ورګه جزای يهود ورته ویل پیغمبر من پری کو ته موږ شړې ته خپل پیغمبر نه خلاف کې ولې تعالی پیغمبر نو ویل چې ته بو خمانه سورې وزيبه تقریبا شپږ درسوه اسی غنیمتونه و اتل سوي سي رسول الله بیت المال پری کو او په دې کې 200 شاسواران چې دول سوي دوی ورکړو د دول سوي ملګرو باندې تقسیم کړو دین ورسته چې کله علي بن ابي طالب راغی په دې میدان کې جګړه دپن کړو کخه جنډه خخ کړه یو يهودي ورته راغی ځکه د جنگ قومندان علي شابو ورته چې مسمک نوم دې سره هغه ورته انا علي یو زمان نوم شری علي بن ابي طالب دی نو دوه خبره ورته وکړلې یو دا ورته لقد علوتم وما انزل على موسى ویتا سبنن میدان وړي او زموږ د قسمی په هغه کتاب باندې چې کوم په موسی نازل شوی تورات دا څنګه په دې تورات کې ورته دا خبره لیکلې و په دې انجیل کې چې يهود وو بکر دې ذبح کېږي یو په مدینه کې او بل په خیبر کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مدینه کې په دې باندې امر کې باندې قریظه باندې تقریبا په صلحو کسانه به حلال کړه دویم په دې ځای کې وکړه چې بني غطفان او د خاندان دوی راوتل او دغه مشر عینه ابن حسن نو حارث ابن عوف ورته ویلې وی ګوره دا جګړه مکوا واجه دا چې په دې جګړه کې رسول الله میدان وړي او تاسو ټول ګوره ماته خورئ وی دا څه وایي دا چې انسانو چې کله به تقریر وکي اې د پته اې کې بل سره فوجانو اسلحه او نجیل شوچته ولې چې میدان د جنگ لراغلي او نن جګړه کوو رسول الله ویره هو الاحمق المطاع هغه قمقل چې خلک خبره مني و ابن عینه ابن حسن ویل حارث لا چې وجه سره وی والله قسم بالله ما د سلام ابن مشکم نه خبر اوریدلې ده مشکم نه چې يهود په دې کې ماته خوري د ویل چې سلام ابن مشکم دا خبره تعالی کې دا په خپل جګړه کې اخته دي یو خمنګ لوي چې موږ ماته خور بل خو خط کې پروت دی وی ویل بس دغه خبره کړو دا زد دی زد دلیل به دې باندې چې يهوديان سخت زد دی او چې چانه ستنه اوري هغه به دغه ماته خوري دا به جګړه کې زخمی شو دغه نور سره دا مردار شو او دویم د علي په دینم کې اوچتواله دی نیک پاله ونی ولو او نیک پالدا من کلمه صالحه يسمعها الرجل الصالح یا کلمه الحسنه يسمعها الرجل الصالح نیک کلمه چې انسان واوري اما خو چې دې به ماته وخړه دویمه پیغه به دا وشوه یو باندې چې په محمد رسول الله باندې ایمان راوړو ویل لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه طیبه ویلې چې اې د الله نبی ما خو پتا باندې ایمان راوړو خو په کدار شي دي مکی د مشرکانو غړي بسیز ما سره ما بل سره ولي کدا چرته ارته زور ولم زما په ایمان باندې دوه خبر شنو ما وجني او کني ورولم نو په دې وخت کې دا خیانت راځي په امانت دې سره وسکیږي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته ویلې وګړه خوشګه چې کله ګړه خوشګړه د مکه پر طرف باندې رسول الله څخه موټي خاور راواخه او د مخې له شور وشنله دا ګړه د روانه وي چې کومه کلا و د کوم جن در اوسته امق سره ور داخل شو ته به دا ګمان کو چې ورسه به شپنکیا ور روان دي د پیغمبر علیه السلام معجزه وا دیم ته دا خبر معلومه شو چې د غیر مسلمانو مال اخصل دا حرام الا بالجهاد مگر په جهاد کې سړی چې د مال اخلاق به جایز اې دی وجنه چې کوم خلک دا غوښنه اخلاق کوي اگر که بدی ملکی او که بل ملکی دا ناروا ده ځکه موږ له اسلام د تربیت راکړي چې د دشمن د عمل تاسو له حلال دی هغه په جهاد په جګړه غلام لا اسلام موږ له شرط نه کوي غلا د اچانه جایز نه چې سړی وکی دا ناروا ده
مغیره رضی الله عنه قشان غمار راوړي د بني مالک نه چې دیر لاس کسان وشیلی و مخکې سیرت درس کې دا ویل شي و رسول الله ورته ویلې وستا ایمان قبول خدا مال زنه قبل هم بیرته دا ورکا اور ابن مسعود چې خبره به وکړه د خپل وراره مانه په هیڅ طریقه باندې اسلام له دا خبره نه کوي چې تاسو دشمن سره خیانت وکړي سوا د جنگ الحرب خدعه او کې وسړي وګړي چې زره کافر د مال واخلم د غیر برکت طریقه موږ له جهاد خو دلې چې هغه غنیمت ته د په ټول مالونو کې بهترین مال لې درېمه پیخه یو بل باندې چې په دې وخت کې ایمان راوړو کلمه شهادت ویلې چې لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې غنیمت کې دغه برخه وټاکله چې دا برخه سلواله دی ویل یا رسول الله ما په دینت باندې ایمان نه دراوړل چې پر خپل ایمان باندې دخل کنه غنیمتونه وغیرہ اصول کم بلکې ما د الله تعالی سره پر ایمان راوړې دي کې اشاره ودیلا چې زموږ سره محمد رسول الله مجاهدین دغه ټول نظر په جنت او آخرت زموږ د الله پر اساس باندې چې الله څنګه راځي جنت موږ له څنګه ملو شي ودا مولنا زنا اخلم ما د الله تعالی سره پر ایمان راوړل او دغه الله نه په دغه ایمان باندې جنت غواړم نن ان شاء الله د درس کې مرشي د جنت د اصول لپاره ایمان شرط دی مانځه کې عاجزي شرط د فرش حفاظت شرط دی او د قشانه به زم مجلس نه کې نسله د واده پابندي د امانت لحاظه د مانځه حفاظت خلکو له خیر ورکول شکل دي جوړول چې سړی تعالی وګوري سړی الله راځي د قران او سنت قانون لاندې ژوند مسلمانانو باندې بدنامه نه لګول او د قشانه مسلمانانو مابین کې جدای نه راوستله د مصیبت په وخت کې صبر د نعمت په وخت کې شکریا د مسلمانانو په ژوند کې استامینه د ګاونډي حقوق چې سړی بچي یو دروغ نه وای پاک دامن انسان د اهل او عیال لپاره د حلال رزق کوشش په معاملې کې نرمي کول امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د قشانه یو پریوته انسان اگر او چتول یو بیکار انسان لکار پیدا کول او د خپل شر د خلکو نه بندول دعا او مجاهده څلورمه پیکه به دا وشو یو بل سړي ایمان راوړو د حجاج په نامه ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله گوی کوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ شواد رب العالمین او په دې خبره باندې گوی کوم چې محمد الله بندر علیه الصلاه والسلام او د قشند الله استاد اې د په مکه مکرمه کې په باج خلکو باندې قرضونه و نبی کریم علیه السلام له ویل یا رسول الله ما دلته ایمان راوړو وس که پاتې کېږم انت به قرضونه دی او که انت ورزم اخلص ما سره جګړه کوي ما وجني کزه چیرته مکه له ور داخل شمه کمې زته په خبره کې کوم څه مناعت خو نه بنئ رشتہ دروغه رسول الله ورته چې بده کې اس خبره پتا باندې نشه ځکه الحرب خدعه جنگ چې دی دا دوکا ده پیخه به یو رقم ته د بل صورت حال نه ذکر کا وکړه چې حجاج راغی مکه له او په دې مقام کې د مکه مشرکانو ته پښتنه وکړه چې خیبر کې د محمد او د يهودو په مابین کې جګړه او څه صورت حالو ټول عرب او قریش دل راځم شو ورته ویلې چې ناشنا کاروش وې څنګه وې د رسول الله چې څومره قوي وي هغه ټول ماتي وخړه او محمد صلی الله علیه وسلم يهودو دسګیر کې وې نه وې کېږي بس يهودو دا خبره وکړه چې دا موږ په خبر کې نه ادامه موږ د مکې له وړو او د مکې د عام محضر پوړانه باندې اسم نه د ادامه وجني وې دا خبره چې کله وکړه نو په دې مکې مشرکانو باندې د خوشالي رااله چې د خوشالي د وجه چې ټوپونه وال پر میدان کې عباس سے خپش مسلمانان کله خپشي ځکه دوه قسمه راپورونه خلک پیش کی څوک زدو نخیږي دوس انسان هغه خپش او دشمن شي هغه خوشاله شي د دې وجه نه دین د اسلام موږ دا خبره کوي اې د ایمان والو چې کله فاسق انسان تاسو له خبر راوړو فتبینوا تحقیق وکړي تحقیق وکړ دی عباس سے خپش رسول الله کاکا ځکه د مخکې اسلام سره مینه محبت او ایمان راوړو خو لیکن روسه به ښکارا کې بدل کی د شپې د حجاج د کول راغی دروازه ټک ټکړه او دا خبره ورته وکړه چې اشنا څه صورت حال ده دا خوري خراب را پور موږ لپیش چې د محمد قوا او ماته خړل او دا قیدره سبا دلته ادامي کې بل ورس غور ته ویلې وې ما ایمان راوړې ایمان او رسول الله لم ویلو چې په خلکو باندې مقرض دروغ مروغ ویل شي کنه شم ویلې وای وایا په خیبر کې کارګزاري تعالی بیان کم څومره يهود چې هغه ټول ماته او خړې د اتقلاګانې دا ټول د نیولې بلې سرونه او حتی د دې بادشاہ اغلور د حي ابن اخطب صفیا د کنانه ابن ربيع اغه زنانه هغه محمد صلی الله علیه وسلم په نکاح کړه خو ما ورته ویل چې زه به دروغ وایم مېدونه به عمل وباسم ویم دې خبره ده او خو عباس ویل ته به دا راپور د خلکو له پیش کې درې ورځې رستا د سینې چې موږ په چا باندې ګډ وډ نه کی وی چې کله سبا شو حجاج راغی د ټولو خلکو له ویلې چې لکه پتا شو باندې اسما مال دې پیسې دي هغه مال را وصول کړي تر څو پوری په مدینه په خیبر کې
د محمد صلی الله علیه وسلم په مال باندې يهودو یو قسم ته لیلام لګولې چې هغه ځان ارزان عالم زر ارچا پیسې ورکړي قرض ورکلاس کې لاړو سړی وته چې کله درې مورشوا نو عباس رضی الله ډېر مزیدار کپڑا او جامه واغوسا او امسه ځان سره راواخسته خوشبوینه ولګولې او په مطلب کې طواف کې د مکی مشرکان ورته عباس څه خیال لې چې د ګر مصیبت کې ځان ډېر ډولې جوړ کړي سبانه بل سبا وراره ترجی او غي دامي کې محمد عليه السلام قواوی دغه ټول وجلې شوی دي او ته د خوشالۍ نه کیسه جامع غوندي ومسره سره د خوشبین دی لګولې طوافونه کوي وی وکې دی خبره بل رقم تر وڅنګا وی په خیبر کې د محمد قواو میدان وړې دی او حتی دغه د مشر هغه کزه چې د اغاز مولاره په نکاح کړی دا یو دم بری دشمنانو باندې خو بتل شي چې اول یو لکم را فور دشمن تر لاسه کی او به خبره بالعکس دا په سړي باندې ډېر بد اثر لري هم د سره وی او ودا خبره تعالی چا وکړه وی مال حجاج وکړه ودا د الله دشمن زمونږ دشمن ته کومه غلط را پور راکی خو هغه چون کلاړو پنځمه مسله په دې کې دا وشو نبی کریم علیه الصلاه والسلام غنیمتونه تقسیمول چې په دې کې تقریبا شپږ درسو یې خو تقسیم شوي اتل یې یې بیت المال له حساب کړي او 200 سواران وبکی تقریبا چې په دې کې نیمه دوله ورکړه پاتې شو د نیمه د په نور مجاهدونو باندې تقسیم کړي زر په کې صرف توري نیول شوی زر او 300 په کې نيزي 500 په کې دا لیندې وی د وشتلو والا او په دې کې ډېر ټینګونه توپونه نیول شوی و سلويک زرا کجوري په کې نیول شوی هغه وخت کجوره د شوله کا بس گاډي په دې وخت کې شي دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام په ملګرو باندې تقسیمول او کجوره ډېر قیمتي شی دی ځکه همیشه دا اور وخت دې د میوه غیره موجوده وي شپږم په کې دا وشو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام لکه زنانه زهر ورکړي و زینب بنت الحارث چې هغه د سلام ابن مشکمه خزوا د يهودي غټ عالم نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله دا زهر وخاړه نبی بعد دغه په دمانه به اثرم کو ارکاله او زموږ نبی چې هغه شهید شوی له حکمان په میدان د جنگ کې موږ دا شهید نشو هغه ډیره وجري یو وجه دا چې د يهودو زړه باندې خنش دویم د خلکو په ځل کې دا وهم پیدا نشي چې محمد صلی الله علیه وسلم ژوندې وي کې چې په اسلام کې بنورم ډیر احکامات راغلي وي خو چونګې دا لاړو ځکه دین د اسلام ناقص پاتې شو او دریم ناشنا وجه دا د مسلمانانو زونه په ټک د خفغان نبی شي وي محمد صلی الله علیه وسلم چې کله بډاګر کې شهید شي هیڅ څه وفات نشي د خلکو زونه په پړک بل شي دومره مینه وسره د خلکو دا خدای رسول الله مینه چې د يهودانو سوري ګډ وډ کړه دا هغه اولاد او دا هغه فوجانو وی چې کله دا مسله وکړه نو په دې کې یو صحابي او بشر په نامه هغه شهید شو درې زهر د وجه نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا زنانه راغوته چې ولی وی ما ویل کته چرتا بادشاہ وی ته ختم شي خو کته چرته نبی الله تعالی وحی درکې وی ما خو معاف کړي رحیق المختوم ذالک لی خو چون کې په دې مقام کې دا بشر زمونږ ملګری سره زهر د وجه شهید شو ایسه هغه سره به وشله و ما پکې به دا وشوا دهیه الکلبی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام وزیر خارجه و دا راغی دا به بعد خاتون لګلو کیسه صحابي روم لم دا لګلو هرقل بادشاہ جبريل عليه الصلاه والسلام بشکل راتلو همیشه د په شکل وی ویل یا رسول الله مال او خزه بکار ده وینځه په دې خبر کې خوري وینځه تاسو نیول دی او به مال راکا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل یا دحیا ورشا او په دې زنانو کې وګرځي چې کوم زنانه د خوښه شو دا د نر بچو چې کله پیرا ګټ شو راغی ګرځیدو په سفر زلن ها باندې کوته کېږي د قسمه پکار ده دا دحیا ابن اخطب او د قشند کنانه ابن ربیع خزا صحابه کرام چې کله خبر شو چې دهیت الکلبی خو هغه کله ځان لواقصه دغه ټول صحابه رسول الله صلی الله علیه ویا به کله ته په خپل اخلي او یا به شي چې دا ازادي کی دل نشي پاتې کېدی وجه دا نبی کریم علیه السلام له قناعت ورکې ودا د بادشاہ لور د دحیه ابن اخطب او دغه شان د بل بادشاہ په نکاح کې شکنانه ابن ربيعه نن کې دي شړي سره د په نکاح کې پاتې شونه دا ژوند تیرول بدیل ګران شي ځکه دا اوچت منصب زنانه د رسول الله چې په دې خبره باندې پوه شو بالکل صحیح ده دحیه ویلې وېزوانه چرته بل زنانه باندې ګوته کړه دا پرې ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام ایسته به دا په نکاح کړه او طریقې داوا رسول الله ته متاثر زکه شو چې کړه د اسلام دعوت ورکړه د ټکه ایمان راوړو چې شریعت کې ونه کړه وی ویل لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبی کریم علیه السلام باندې لکه وسره دومره مینه پیدا شو چې د الله تعالی سره پر آزاد کړو دغه نور څه ایسه به دا په نکاح باندې واخسته دې د ایمان ولې زبر راوړو اې دې ډیر وجه علماء ذکر کړی دي یو وجه دا چې رسول الله مدینه منوره راغی نو په دې مقام کې د هغه اوازه خورش وشي د مکینه یو شړې راغله واغه د نبوت دا وکړي نو محمد ابن عبد الله دی سفر زلنها فرمای وی حوی ابن اخطب چې زما پلار دی او کاکا مې دې ته مې مسره ډیر مینه کولو دی پلار مې
چې کله به بار لتلو ما سره به مینه کوله چې دغه جن براتلو د پلار ما سره مینه کوله یو ورځ به سار وختي اوته د رسول الله د تحقیق لپاره ما خام نا وخت رااله سفیر سره نه فرمایي وزور ته مخره ورلم اقمینه پلار ما سره د شونه کړه ستړیو وډړې شو والا وېزما د تر ورته ویلې آیا دا ما قصړې د تورات کې شې دي چې دا محمد د اخر زمانه نبی وې د پلار مرته سره خو دا او دا ما قصړې دي وې د تر مرته ویل شي کیږي بس ایمان پر اورو کني راوړو وی والله عداوته ما شئتو تر څو پورې چې ژوندې مزید محمد سره دښمنی کوم وېزما په دې ځل کې دا خبر را دننه شو چې قسم په الله دا محمد الله حق نبی دی اې دی وجنه وداس ما په دې ځل کې را نه وتی وا چې کلمه توري دی وس مې در باندې ایمان راوړو دلیل په دې باندې چې خلک په ضد کې ودرېږي سړی به اسره حق نه محروم شي د حق د پر قدرت لپاره سروي خو علماء ذکر کړی دی یو زده کله کله دا ناکاره مشران دم نشي د لپاره غم شي وکي ایمان دراوړو ګورده شری کوم وښنم دی ناکاره مولا د عوامو په ډېر کې ډېر کې انابت قرآن او سنت لبل به کوي خدای مولا سلیرج غنټي پر دماغ کې ورته دا خراب بشکاري ورته نه کوي چې ګورته خبرونه مانی دا آیات سره زمونږه ټکر دی دا د خبره دا خبره دا منسوخ دی دا پلانې اکثره خلک چې دوی د حق نه الله محروم کړي دغه وجه دا چې پاس په ناکاره علما دي او د قشه ناکاره مشران او دا هو ابن اختب عیسی په باندې قریزو کې وجه شو مټي پیړولې وي او د خپل کمیس مشتولې چاونه پښتنو کې دا کمیس نشنا ولې شتولې وې زه خو پویګم چې اوس مړکېګم خو چې مسلمانان زما کمیس نه پیدا وایلی يهود دومره زدين دوی مو ویل یا رسول الله ستا په مقابل کې مډیره قوي دښمنی کړې دا هیڅ ارمان مې پاتې نه دی خو په کدار شي تقدیر کې مال الله شهادت لیکلې و شهید کېږم دا اوس په ځان شهید غني يهود خپل ځان په حق باندې غني چې موږ په حق باندې یو دوی مو وجه ودا دا فرمای سفیر زلانه یو خوب مې ولیدو خپل خاون کې نه ابن ربيعه مې ویلې وې چې د دې مکینه یو سپګمې یو ستوره راوخت راغه بالکل زما په دېغه کې را پرې وته وې چې کله مې دا خبره دی خاون لا وکړه چې شړق زمانه ویسو په مخ باندې واله وتل کښې دې شریف په تایید کې ودرېږي دي محمد عليه السلام اسه کې دې پر مخ باندې داغو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته دا ولې د دې صورت حال دی رسول الله ورته ویلې اغستوره اوس په مې اندازې نو اې دې وجنه چې دا دوه خبرې دې په دې ځل کې نه وته وی چې کله رسول الله ورته دعوت د ایمان ورکړي نو ویل لا اله الا الله محمد رسول الله نشته حقدار د بندګي سوا رب العالمین او محمد الله استاجر علیه الصلاه والسلام دا به ډېر کمالي زنانه ده چې کله ایمان راوړ رب العالمین د محمد رسول الله په نکاح کې راوځي د امت مسلمه مور د زموږ شاو مور د قیامت پورې چې څومره مؤمنان راځي د ټول مور جنتی جنت کې محمد صلی الله علیه وسلم په نکاح کې او ډېر دیندار زنانه ډېر وخیره زنانه ایری یوسف فضایل هغه ځان سره یاد ساتي وکړه چې دا پوک باندې سورې ده نشو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته زولي والا چې دا پوک باندې سورې کې ملګر لوي جګر چا پر صادر تاو کوي څوک ونی ګوري کینه عام وینځ شي هغه عادي ژوند کوي رسول الله ورته خپل ګونډه ماته کړه ګونډه به ورته ولې بده باندې خپل چې پورته رجیګه کوم وې دی ویل یا رسول الله زه خپل خپل صبر ورو باندې نه قدم اکراما لك استاد اکرام د وجنه وې دی به خپل څنګه ایسه بده باندې شرامات کې او دغه نه بوچت پورته به سره وخاطر دومره اکرام پم نه کې خدای رسول الله پر څنګه باندې د يهود نو سره ډېر بدبختي سنن دي چې موږ محمد صلی الله علیه وسلم په دښمنۍ کې واقع دي کله به یو غلط تحریک او کله بل یو ورځ په سفر باندې روان و نو په دې وخت کې زینب رضی الله عنها سره دوه کان و سفیده وښو دا کمزور و زینب رضی الله عنها ویلې وی یو کړي دي سفیده ورکا هغه غوسه شول وی دي يهودن له ورکم ځکه خبر کني ورشو پیغمبر علیه السلام دومره خپه شو چې درې میش زینب رضی الله عنها سره ورانه کړه خبري وسره ونه کړی اسلام موږ له خبره کوي چې د مؤمن سړي سره تر درې ورځې پورې به دښمنی کوي ولې کزه هغه بد اخلاق سخت خبره ایتی واردل کدی هغه پورې هغه سره تدریمه شورانه کوي اسم منعت په دې کې نشه اسلام د اجازه ورکړي دا درې مې شوري سره به دا ملوش او ورته ویل چې سره زما ورانه په دې با خبره باندې الله تعالی دې دا خبره کوي يهودانه یودا بیا هغه خپل خبره باندې اسب کې مانته حاصل کړه د نور زنانو په دغه فاصله ولا وته يهودي ځکه د بنو په ما بین کې خامخ یو قران والی او دا طبيعي خبره ده عرب دې ذره وې ذره دمن لانها تزر صاحبها دا د خپل بلی بني له ضرر ور کوي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا بني دو ګروپ یو د عائشه به ګروپ او بل د ام سلمہ نو دی ورته ویلې ته خو يهودي ته خو يهودنه استپلار يهودي او حي ابن اخطب ته په خبر کې نیولې ایست دې بشاله نبی کریم علیه الصلاه والسلام بشرا ورته صفيه ولې شاله ما ستف کی دا جړه دې پسلا ودانور زنانه مردا خبره کې چې ته يهودي رسول الله ورته ویلې ته واکې دا دوی سره د مناقشه کوا چې ورته عزت یو خاون بیبي د یو پیغمبر بیبي ما
چې هغه محمد دی عليه السلام او د بل خاون وې د بل پیغمبر نو سیما هارون او د بل خاون ورې ما موسی ورته اسما ګور په خاندان کې 3 انبیا راغلي دي محمد می خاون دی عليه السلام موسی می کاکا دی عليه السلام او هارون می پلار دی عليه السلام ورته تاسو مال د شي خاندان پیش کړي په خپل خاندان کې د شي خلک پیش کړي چې 3 انبیا تاسو په نسب ودا خبره به چې د نور بیبيان لوکړو غلي باو خاموش پاتې شو ډیرو خیر سره نه ډیرو چتا اتمه پیخه کې دا وشوا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام بلال رضی الله عنه ویلي ودا ټول زنانه چې د موږ نیولې دي دا یو قلا او خیمه لويسه دې میدان د جنگ لری کا بلال سے مخکونه بلال رضی الله عنه شکارو کې چې دا زنانه په دې لار باندې ور برابر کړي چې په کم ځای کې د مسلمانانو او د يهودو په مابین کې جګړه شوې و بس د بلال څخه پر شهادتونه دا مخکې شو زنانه ور پسې په حق ځمانه ور روانه کړي چې دا يهوديان ټول پراته دا مردار دي کې وجلې شي و دې زنانه شکل د خپل خوندان ولیدل او چا د خپل بچي ولیدل او چا د خپل رونه ولید یو د میشي جوړ کړي دا لسه حالت دي چې دشمن ته دسګر کړي وي او ستا کشران او مشران او قومندانان د سرغوبانه ته وجلي او پم دې ډګر دی بوزي چې دې زنانه چې جوړ کړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو نه پښتنه ویل څه شروع شو په بلال اشرف اذا کې په ما ډګر وروسي بلال لوګو ته سقوسه شوړه زړه کې بالکل رحم نشته تل شاویر چې بلې طرف باندې زنانه تو روانه کا دلته دوی مړي پراته دا کمزوري مخلوق په دې باندې روان کې په بل طرف باندې بدی ویلې دلیل په دې باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر مشفق انسان وما ارسلناک منتنی لګلې مگر رحمت د پاره د ټول مخلوقات د زمکه په سر باندې بهترین انسان په اعتبار د اخلاقو صابر انسان مشفق انسان زړخوږي انسان هغه جناب محمد صلی الله علیه وسلم دی یو بل غزا کې دا ویلی و نبی کریم علیه الصلاه والسلام په یوځای باندې خپل مجاهدین ورته بکړه ورته وی ویلې چې څومره کسانه به کې ونی ولټورو وښنه دغه په خدا وشو شو سړیو دبل قوم نه راغلی هغه دلته زنانه د هغه سره مینا و هغه به کې تشکیل او معاشره صحابه ورته مو خو دی وښنو و ما وښنه کنه وښنه خو دې قوم نه صاحبانو سره بل ځای راغلی دلته زنانه د هغه سره اسما مینا و په خدا وشو سم کې غیر شو لګ مې پرې دي شاغي وری وګورم به شکل دا ملګر ور پرې خدا اې دې ور پرې خدا زنانه چې ول د نور صحابه دراونه ټک ټکی کې وی وشلو اق زنانه چې کړه ډاله دې په مړي باندې چې نظر ور پرې وته دغه مسلمانینه و ای سوي د هغه مړ پړک بل شو هغه مړ شو رسول الله رضی الله عنه گزاري ویل چې یا رسول الله د څه پیښه وشو د دې مړ پړک بل شو هغه وی ویل علی سفیکم ايانو پتا سو کې د شنارم دل سړی خوشی کړي به وي ما خو دله دا قومنده ور کړو چې دا قومي څومره خلک په دې کې دا تاسو غیر کې ټول وژنې دا خو د بل ملک نه بل قوم نه راغله دی ولې نه پرې خو رسول الله تمره مشفق نه ما پیښه کې دا وشو نبی کریم علیه الصلاه والسلام نکاح وکړه د سفیر رضی الله عنه سره پم دی ځکه آزاد کړه به نکاح سره وکړه لیکن هم بسری سره ونه کړه وجه دا و پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله حسن یقلعه النظر فتح شو ورته وی ویل چې په خپل ابو باندې پردې پس نه خړو بوي دلته صرف عقد وکي نور هم بسری سره ځکه نه کوله کې دې چې د کنانه ابن ربی وبدي سره پاتې سره پاکش کله چې صحابه علاقینه تیر شو نو په دې مقام کې سفیر رضی الله عنه ورته ویل یا رسول الله وزما وینا هغه مسله لاله او پاک شمزه ام سلمہ رضی الله عنها ویل یا رسول الله زبې تعالی جوړه کوم لکه ناوي د خپل وخت مطابق په سفر باندې ودی لکه ناوي چې خلک جوړي او بل قوم له ودیږي بس زی بجنته دي سفیر رضی الله عنها ولګو چې کوم دې کې مناسب او بنه ور باندې وکړه معنا دا چې هم بستری په کوټه یو خیمه کې کله چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام اې دې بیبي سره د خیمه کې دنه شو ګر چا پیرته صحابه کړي واښوله سعد رضی الله تعالی عنہ ابي ايوب انصاري رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله ما غانو کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کړه د خیمه نه بار وته مجاهدین له ولې دلته راغلي وجه سره هغه ویل یا رسول الله وې د دې زنانه چې دا سفینه میږي پلار تا وجلو منی قریزو کې حوی ابن احطاب د دې خاون کنانه ابن ربيعه ستا په امر باندې استاد تروزی زبیر صاحب اول هغه سخت سزا ورکړه به محمد بن مسلمه ایساغه سر قلم کې اقا محمد بن مسلمه چې عمر سے فرمایي چې زر کسان په یو خو غرزو محمد بن مسلمه ورته ځان له میدان کې خوشی کړه په غالبي کی او د دې ورونه او د دې تر زمون تر بران ته په خیبر کې قتل کړه اسنا چې ته ودشي او دا تا قتل نکي ودنه وجني د صحابه عمر بن او د محمد صلی الله علیه وسلم سره څومره مینا نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو ته تسلی ورکړه چې تاسو خپل مرشول لاړ شي او په دې وخت کې دې په صدق باندې ایمان راوړی دا ان شاء الله مال زره نشرا کوي او زمونږ الله رسول الله په تایید کړي چې ارسو د پیغمبر په خلاف باندې غلط نظریه او عقیده لري هغه کامیابی کې نه مخکې سره ګډیر واقع د شتر شي ویلي لسمه پیغه کې دا وشو دلته سوال راغی
چې دې کې تقریبا 93 کسان د جانب مقابل په خیبر کې مردار شو 23 کسان څنګه شهیدان شو چې په دې کې 22 کسان هغه د صلح حدیبیه ورا کسان اقب بهترین صحابه چې جنت زیری ورکړي شوی دي یو په کې هغه سړی چې هغه دلته ایمان راوړل نو 93 کسان په هغه کې وجل شوی دي او 23 کسان د محمد رسول الله ملګری شهیدان او به قوي ملګری او هغه ملګری چې رسول الله ملګری بس هغه امت او جماعتو نو په دې وخت کې څنګه نبی کریم علیه الصلاه والسلام وعده کوو تمام خلک دا وځي دا وعده ولې د وخت کې وکی لږ زره باید وقفه شوی وي ځکه اغلو له قومندانان په دې کې لاړل 23 صحابه شهیدان کېدل دا ډېر غړ زورو علماء دې ډېر وجه ذکر کړی دي دوه دالي یو زمون حالات دي او بل رسول الله حالات دي زمون په وخت کې څو شهید شنو به چې په زمون کو ځکه به صبر قبګانونه کار کولی شي چې څنګه شي شوفلام خو چې کوم سړی په قران او سنت باندې دغه بصیرت خلاص شي وي هغه چې کله شي دغه خپلوان نو وي الحمدلله نبی کریم علیه السلام دا وعده په دې باندې کړل د صحابه څخه په مبنه و اې دې مثال په خارج کې درکستا یو بچي ته چې کله دوبۍ له ولېږي یا سعودي له ولېږي د خدمت لپاره د مزدوري لپاره ټیک د چستانه جدا کیږي او د اجازه کې سوري کې زړه په درد کوي خو چې کله الته ورشه تعالی ټلیفون کې او دا خبره وکړه چې ایز ما پلا ډېر او ناشته منصب باندې زول لګیدم او ډېر راحت کې زېما نو ګوره بچي دې الته خو ته دلته خوشاله نبی کریم علیه السلام د ساعت سمور له ویلی و وېزمون چې څومره شهیدان دي هغه ټول جنت لا دلته د درویش مجاهدین شهیدان شوی دي خو لیکن جنت لاړ شي جنت لاړ آیا خفغان اوس پکار دي خوشحالي پکار ده خوشحالي هم دا چې محمد صلی الله علیه وسلم دی واده وکي دویمه وجدارا چې پاغي وخت کې رسول الله دا ودونه شو دا غره ملګرو به تکلف او دا خو موږ تاسو کې وخت کې په تکلف باندې بنا دي صرف دې یو کارت باندې څومره خرچ وشي او په دې کې هغه انسانان چې هغه گمراهان دي په جمعو باندې ټنګ ټکور مخکې جمعو باندې ورسته په دې کې شراب باندې یو شبل او بل دی هغه دا ودونه ډیر به تکلف باندې و نو اې دی وجنه نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سفر زنه سره واده وکي روان چر شم فرض باندې ان شاء الله کې چرته ژوند دیو نو به دې کې اوسو جهادونه او څو غزاګان نوري وشوي چې پاغه کې فتح څنګه رااله او په کوم کیفیت باندې وشو ځکه د خیبر په غزا کې رسول الله د تسلی ورکړي و چې دا به ان شاء الله مات ز تعالی درکوم بغیر د جګړې نه او بغیر د تکلیف نه او دا کوم تکلیفونه چې به کې راځي دا تقدیر کې لیکل شي او رب العالمین موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري نصیب کړي